الله پاک دې نو مسلمان د داسې عذاب نه وساتي چې په کراچۍ کې عزتمنو چې دا کمې لوبې روانې دي چې دغه توپاني سیلاب پرې راغلی دی او دغه توپان پرې راغلی دی دغه عزتمنو ډېره زیاته سخته تباهي کړې ده. راځئ مینوال تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راوړئ چې تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې او خاص په کراچۍ کې عزتمنو دغه توپان دومره ورانې وکړو چې کومه علاقې چې دغه سیند سره خوا کې دي نو د سرکار نه هغه ځایونه ټول خالي کړل او خلکو ته یې باقاعده امدادي کیمپونه ساز کړل د دغې دپاره چې د مسلمانانو ته او د انسانانو ته څه تکلیف ونه رسي. خو عزتمنو د هغې د پاسه هم دومره کسان په دغه توپان کې مړه شوي دي چې شمېر یې نه دی معلوم. د شپې چې عزتمنو په دوی باندې چې کوم توپان راغلی کومه سیلۍ پرې راغلې ده نو هغوی په خپل ځانونو باندې ویلېدل او د خدای پاک دې توبې ویستلې او په سجده ورته پرېوتل. دې کې عزتمنو داسې خلک هم وو چې چاته په عمر کې هم سجده نه ولګولې او دغه ټایم کې د یارې ولګول. ښه خبره ده عزتمنو چې بیا دغه ټایم کې هم ایمان ځان نه یعنې تازه کړو نو د دوی د سجدو د لاسه او د دوی د دغه منځونو د لاسه عزتمنو توپان پرې کم شولو او په دوی باندې الله پاک رحم وکړ. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد ته همدا دی چې هر کله داسې مصیبت راشي هر کله لمونځ پکار دی دوه رکعته نفل پکار دی د خپلې زندګۍ دپاره چې په زندګۍ کې د هر یو کار ته آسان شي چې چاته کم یو کار سخت وي نو دا دی چې یو ټری وکړي چې یعنې دوه رکعته نفلونه دې وکړي او الله پاک ته د هر څه پرېږدي نو الله پاک به ورته په زندګۍ کې هر یو مشکلات ورته آسان کړي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې دغه خلکو ته دواګانې وکړي چې الله پاک دې د دوی دغه د افت نه وساتي. زموږ د سره تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.